یقیدانم درین عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو جو تیغیلا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجھو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو بندہ پروردگارم امتی احمد نبی دوست دارم چار یار تابع با اولادی علی مذہبی حنفی دارم ملتی حضرت خلیل خاک فائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ما ہیچ ندارم غمی ہیچ ندارم ما ہیچ ندارم غمی ہیچ ندارم دستار ندارم غمی فیچ ندارم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزت مندو دا اللہ رب العزت دا کلام مقدس نا دا کلام پاک نا ما یو دو آیاتونه ولوستل الله رب العزت فرمای وی سم چی دی کل عالم چی سمرم دی سمرم چی کائنات دی دا طول پناکیدون کی دی ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام خو صرف یو واحد لا شریک ذات تی ستارب چی اغا باندې فنا نواو نبوی اغا باندې فنا نشتو اغا لر فنا نرازی عزتمندو انسان که خپل زندگی تا وګوري نو دا دنیا موږ ته دغه وی په هر قدم باندې په هر غړې باندې په هر ساعت باندې چاو دا خبره خو ټیک ده تا سره که په دنیا کې یو وګړی ګرځي ستا ملګری دی ستا دوست دی ستا رور دی ستا پلار دی ستا مشر دی ستا کشر دی او کلا الله رب العزت د وخت پوره کی الله وی الی اجل مسمى تر یوې نیټه معلومه پوره نو بیا پلار دا نه غواړي چې زوی مې د لړ شي ښځه دا نه غواړي چې خاوند مې لړ شي پلار نه غواړي چې زوی مې د لړ شي زوی نه غواړي چې پلار مې د لړ شي او الله رب العزت چې د کوم وخت مقرره لیکلی بس هغه پوره شي او لړ شي دا چا په جړاګانو په ویر او په ماتم باندې او د چا په بزرګي او په نیکه باندې او د چا په هر قسمه دعاګانو یو سبل ساغه نه پاتې کی او که خدای مکه الله مو دې نه کی که چرته یو ګناهګار وي ظالم وي جابر وي نو دا هغه د ظلم او د جبر د وجه خدای په هغه باندې دا مرګم نه راړواندې کوي الله والله یو نیټه لیکلې تر هغې پورې خبره بیا دونه د الله رب العزت بیا وایي چې دا که ظالم دی او که جابر دی دا که زورور دی او که غریب دی دا که ظالم دی او که مظلومه دی چې د هرې طبقې د هرې پارټۍ او د هر ملک او د هر ځای دی په هر ځای کې دی که په محفوظ دی او که نه دی محفوظ چې په هر حساب باندې که ځان محفوظ ګڼي په بختربند ګاډو کې او په داسې محلاتو کې په داسې ځای کې اوسېږي چې په هغې عامه ګولۍ څه کوي چې خاصې اصلحې هم پې کار نه کوي خو الله وایي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده چې چرته مې الله رب العزت فرمایي وایي دا مرګ بدل درځي اگر که تاسو په مضبوطو برجونو کې چونه بند برجونو کې هغې کې ده عقل دا نه مني چې یاره دلته به چا پسې ګولۍ راشي او دلته به څوک مړ شي او دلته به الله وایي چې په هر ځای کې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده بس خبره دا نه چې دا دنیا دا روانه ده که زه او ته خفه کیو اوس انسان د دنیا نه تشریف وړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای
اذا مات الانسان هر کله چې دا انسان وفات شي دی مړ شي انقطع عمله د عمل هغه کیسه کټ شي عمل ختم شي د چې کوم عمل د نیکۍ کوم منځو سے نشي کولی قبیل پرست د بعضو بزرگانو د حالات چې خلکو ته رامحې ته یا احادیث ته دغه کې چې راځي د معراج کې یا وغیره چې قبر کې عبادت کو دا هغه د تلذذ دپاره هغې باندې بیا څه دارومدار د نیکۍ وغیره نشته نو که چېرته یو انسان وفات شو نو بیا د عمل هغه عملنامه بنده شوه عملنامه بنده شوه پته چې کومې فرشتې مقرر وي نکیرین هغه لاړې بس لاړې کیسه ختم هو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې قسمه عملونه داسې دي چې دا انسان وفات شي نو هم د پسې دا روان دی وفات شي تاسو به اورېدلی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې فرمای چې دا ډومبنې پکې کوم عمل دی نو فرمای صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده صدقه جاریه یو هغه صدقه ده چې دی وفات شي هم روانه نو د دې بیا مختلف قسمونه دي یو قسم دا د مثال په طور ته جومات کې درې واغشته جومات کې د یو بلاکو لګو یو خخته دی لګولا یو چې ضرورت وي ښا چې ضرورت وي داسې به سفر دا خبره ضرورت د دوه درو باندې څوک مون نه پوره کوي ټول له پنځه ضرورت د یو قرآن دی او تا ورته ایښي 200 دي څوک پکې وایي نه نو د دې په ځای داسې صدقه وکړه چې هغه بهتره وي چې هغه له پیدا ورورسي نه چې صدقه جاریه وي او ضرورت وي نو مثال په طور د جومات دا کار چې دا صدقه جاریه ده مسافرخانه دې جوړه کړه په لاره باندې خلک روان دي چېرته ځي وې دا ځای د دمې دلته به دي دمه کوي په لاره تاو کته چېره دې ځای کې عموما خلک دمه کوي یا ګیر چاپېره ورته اوبه نشته داسې ملکیت وي چې هغه ځای د چاوي نه یا تا وله واغسته وغیره هغې کې د هینډ پمپ ولګو کوی دې وکړه وغیره یا دکه شان مثال په طور د قرآنونو ضرورت دی قرآنونه دی واغستل یا دکه شان د دینی علومو د پاره د کتابونو ضرورت دی کتابونه دی چاله واغستل یا دکه شان د چا په کور کې د پمو د اوبو ضرورت دی هغه دی والله نو چې کومه داسې صدقه چې هغه روانه وي او درېږي نه نو دې ته صدقه جاریه وي نو بس دا که ته وفاتم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بعض خلک بیا د ځان نه ښکلې د خدمت اداره دې پرېښوده یو رفاهي اداره دې پرېښوده داسې څه کار چې د خیر ښېګړې پې کېږي که ته وفاتم شوې نو بس هغه سلسله روانه وي د دې په ضد باندې یو ګناه جاریه ده صدقه جاریه خو مونږ ته پته ده خو یو ګناه جاریه ده ګناه جاریه دا ده بابا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث دی من سن سنتا حسنتا فله اجر مثل ما عمل بها چا چې د یوې نیکۍ بنیاد کېښود هغې د ځان نه وروستو پرېښودله نو چې په دغه نیکۍ باندې څومره خلک ځي نو دا دته باقاعده د دې اجر و ثواب میلاویږي دا صدقه جاریه شو او چا چې د یو برای بنیاد کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث دی نو تر څو چې په دغه برای باندې خلک روان وي تر څو چې دغه برایي چلیږي نو دته به باقاعده د دې جزا او سزا میلاویږي الله دې وساتي چې د ځان نه وروستو داسې لارې پرېږدو
چې هغه موږ له نیکي راکړي، موږ له جنت راکړي، موږ له د الله رضا راکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات او خوشحالي راکړي، نه چې خفګان راکړي. د دنیا لږ خفګان به څه کوو. زموږ یو لوی شیخ صاحب دی، هغه یو پیره خبره کوله، وایي دلته یو لوی سړی د دنیا په اعتبار سره، وایي هغه وفات شو، وایي نور هم داسې ډېر ښه مو مدارسو سره وغیره، موږ سره ډېر ټیکو، لکه مدرسو سره به یې امدادونه کول. موږ ورته څو څو پیرې ویلې مو، نصیحتونه هم کړو، سلیما یې جوړه کړې وه. وایي چې کله وفات شو نو اتفاقي کارونه یې بعضې څیزونه الله وښیي خوب کې، بعضې څیزونه الله وښیي خوب کې، احادیثونه ثابته ده. نو چا خوب کې ولید ورته وی چې زه د دې سلیما نه ډېر تنګ یم، ما ته پې عذاب میلاویږي، د بچو ته مې ووایه چې بند دی. نو ما پسې راجوم کې زمونږ هم تعلقدار و، وایي هغې خیر ورله، بیا پکې موږ هم ورلو، یا هغه راله ووایي ازامن وایي چې دې پلار ته ووایه چې په ارام کښېنه، په ژوند د بلا مزې کړي دي چې اوس موږ لږې مزې وکړو. نو خیر یو صدقه جاریه او بل او علم ينتفع به، یو داسې علم دی چې خیر د ناس پیدا وړه دی، خیر او یو هغه علم چې هغه فایده ورکوي، تا چاله په علم فایده ورکړي. علم دا نه دی ما نن سارم یو ملګري ته وي، هغه بعضې خلک علم وکړي بیا داسې پیدا نه یا یو څه بل څه، ما ورته چې دونه علم د دې د خورولو نیت هم نه و یا د دغه هم نه، نو بیا ما 10 کاله او 10 کاله څه ته مدرسه کې تېرولو، بیا به هم د دې نه روزګار په وخت باندې شروع کړو، ته 10 کاله مخکې نو اوسه پورې به بلا پیسې له خیره ګټلې. نو مسله دا ده چې داسې علم ينتفع به چې دې پې فایده ورکړي بل ته، او هغه علم چې بل له پې ته نقصان ورکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مشکات شریف حدیث کې کم بنده د دې لپاره علم وکړو چې بل پې راټینګ کړم، بل سره پې مناظرې وکړم، بل پې لاجواب کړم، نو د قیامت په ورځ به د ده په خوله کې د اور قیزي وي، الله هم دې وساتي. نو داسې علم چې بل له پیدا ورکړي، خلک پې راجوړ کړي، خلک پې وحدت طرف ته راولي، خلک یو بل سره په سمه کې، خلک د امت په زړه کې محبت ور واچي، نه چې د 1400 کالو په زړه کې نفرتونه راوچت کړي او وایي چې مړه بس دا خو دا او دا او دا، په ځای د دې چې خلک منځه طرف ته راولي، هغه شته خلکو ته وایي چې ستا مونږ نه کېږي، په ځای د دې چې خلکو ته د نیکۍ کار وښیي، هغه شته کار ته خلک د نیکۍ د کار، دا علم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه علم چې هغه فایده ورکړي، چاته پیدا ورکړي، نو که دې وفات هم شي، هغه شاګردان پسې شاګردان، شاګردان پسې شاګردان، یا هغه خبره به منتقل کېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي تاسو زمانه چې کوم احادیث وره، د حدیث مفهوم بیانوم دا ورسوي اړوان دي، کله ناکله رسونکي نه هغه اورېدونکي ډېر مضبوط وي، ثقه وي، هغې ښه خیال وساتي، هغې ښه محفوظ کړي، هغې اړوان دي ښه ورسوي. بیا ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد انسان د ځان نه رستو پرېږدي، دغه اولاد د دپاره يدعو له، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دپاره دعاګانې کوي. کاکا دعا خو مور او پلار پسې هسې هم سړی کوي، پکار وي، خو چې نیک اولاد وي نو هغه به مونځ کوي، هغه به صدقه ورکوي، هغه به هسې چېرته رواني په لاره باندې، هغه به قبر له درځي چې دا مې والد صاحب ما سره دا خیر ښېګړه کړې ده، او ورنه داسې موږ په خپله زندګۍ کې چې ستاسو عمر خو زیات دی، مشران تاسو به ډېر لیدلي په منبر ناست یم، د خدای په ذات یقین وکړه چې داسې خلک هم لیدلي چې په مخامخ یې راته ویلي، اوله خو چې پلاران وفات شو نو داسې الفاظ به استعمالول چې کفریه وي، خدای ظلم دې را سر کړی، دا داسې موږ خپله واورېدلي، دا چا کیسې زه نه کوم. او بیا چې لږه موده تېره شوې ده نو هغه پلار بسې ویلي خدای پاک دې 20 ګزه په قبر کې نور وردن نه کړي، داسې اولاد هم مونږ لیدلي، دا ما دا د بل چا کیسې زه نه کوم، وایي خدای دې 20 ګزه نور وردن نه کړي، دا ما په خپله لیدلی، دا د بل چا کیسې زه نه کوم. او ولد صالح يدعو له،
او داسې اولاد چې هغه تا پسې دعاګانې بیا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو د دې وجې کوشش پکار دی انسان خپل هم نیک عمل کوي. دغه د خیر ښېګړې بلا انسان ته پته لګي کارونه. ستا په ګاونډ کې څوک غریب دی د چا به دوایې وس نه کېږي د چا به د کور د کرایې وس نه کېږي د چا د څوک هم پې مه خبره بس غلې شانتې ورک. خلکو وایي تاسو د خیرات موږ د خیرات نه څوک نه منې کوو بابا. خیراتونه موږ وایي 10 روپۍ ورکې خدای پوهېده چې 20 روپۍ ورکې کوه چې من وایو هغه څیز مه کوه چې ستا پې نوم کېږي هغه څیز وکړه چې غریب ته پې پیدا ور ورسېږي. او دکه شان چې دی عملي کار وکړه. د غزوي ته ګوره پخواني بزرګانو باره کې راځي موږ تاریخ هم نه ګورو. هغې به که خپل بچې سبق له بل چا له هم لیږه صورت فاتحه به ورته خپله خوله. ولې به ورته خوله؟ دا به ورته ځکه خوله چې دا بچې به مې ټول عمر مونځ کوي نو دا ثواب به ما پسې هم راځي. مونځ کې به صورت فاتحه وایي چې صورت فاتحه وایي نو ثواب به ما ته رارسي. اوس موږ د کوشش وکړو داسې کار دې شروع کړو خپل بچي ته مونځ وښایه داسې کوشش دې وکړو. دکه شان علم هر انسان دونه په ښه بد خو پوهېږي که نه چاته ښه خبره وکړو ښه خبره روانه کړو کوشش وکړو داسې ادارې وي چې موږ ته پته ده چې دا د خیر ښېګړې کار کوي دا د نیکۍ کار کوي دا د دین کار کوي هغې سره پای کې ملاتړ او اولاد د هغې تربیت ښه وکړو. الله دې توفیق راکړي. ځکه دا اولاد دا په مثل د سرو زرو دی الله درکړی دی نو قدر یې ته وکړه. د بچو قدر وکړه بچي به ستا قدر وکړي. کوشش دا پکار دی. عموما زموږ معاشره ښه ده ډېره لا ښه ده الحمدلله. نو چې د بګال طرف ته چې څونه روانه ده نو موږ ولله لږه منډه تیزه ور نه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او ولد صالح يدعو له او یا نیک اولاد دک شان دریم قسم سری چې هغه به مور او پلار ته دعا کوي. نو نیک بچی بدا نه غوي چې دی په خپل نسب باندې په خپل پلار باندې په خپل کور باندې په خپل مور باندې په دې باندې به فخر کوي. خپل پلار ته به دعا کوي د خپل پلار خیر ښېګړه به غواړي. الله رب العزت ورته فرمایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. داسې به په هغې به هغې سره به د شفقت معامله کوي ځکه خو به مشروالي ته رسېږي. ته اوس د ځوانۍ او د جوبن عمر کې وې چې کله ستا د ځوانۍ عمر کې و تا له ډېر یو څه بل څه کړي دي خو اوس چې کشر دی نو دی به خپل مور او پلار که ژوندي وي هم به په دعا کې یاد ساتي او که وفات وي هم به دعا کې یاد ساتي. الله رب العزت موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب